بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو زه د دغې تمامې غونډې چې کوم زمونږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو صاحب د ایصال ثواب او د تعزیت په باب کې دا تمام ملګري شرکا را جمع شوي دي. د علاقې علماء کرام زمونږ د دې غونډې سرپرست سکندر خان او د هغې تمام خاندان، زه د حضرت مولانا حاجي عبدالباسط صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې د وطن د یو ډېر اهم غړي، د ملت د یو ډېر عظیم سفوت او نشان شهید وطن محمد خان حیات محمد خان شیرپو صاحب د شهادت او د هغې د تعزیت او د ایصال ثواب په عنوان چې کومه غونډه ده په هغې کې موږ هم دعوت راکړ. نو د خپل ځان دپاره ډېر زیات فخر ګڼم چې زه په داسې یو ډېر د عظیم سړي په تعزیت کې راناست یم. الله تعالی دې هغې قبر د نور نه ډک کړي، د هغې تمامې قربانۍ او د هغې تمام خدمات دې خدای پاک په خپل در کې قبول کړي او د هغې سره زموږ د شیرپو د تیرو دماکو چې څومره شهدا دي یا د سټیشن یا داسې نور چې څومره شهدا شوي دي، الله تعالی دې زمونږ دا ناسته تلاوت او زمونږ دا خبرې د هغې د روح د ایصال ثواب ذریعه وګرځي او دعا به مختصر وکړو چې خدای تعالی دې زمونږ دا کاروان د جاري او ساري وساتي. خدای تعالی دې تمامو موړونو باندې کامیابي ورته نصیب وګرځي او داسې خادمان او د ملت دپاره داسې سفوت دې خدای تعالی زمونږ په منځ کې بار بار را پیدا کړي. د هغې برکتونه دې خدای د دوی په خاندان کور او په ټولو باندې کېښودې کړي. څومره تلاوت چې دلته وشو د هغې په حواله باندې چې څومره خبرې وشي، الله تعالی دې خپل در کې قبول او منظور کړي او د صورتحال او د حالاتو د وجې چې دا کوم زمونږ د اهمو تاریخونو چې کوم پروګرامات دي هغه رستو کېږي او هغه کې تغییر او تزلزل راځي، دا حالات دې خدای په دې وطن کې برابر کړي او الله جل جلاله دې امن راولي. زمونږ د دې ملک بدامني ګراني یا څومره حالات چې دي پخو حالاتو دې خدای بدل کړي او خدای تعالی دې د دې ملک قیادت او امر د داسې خلکو په لاس باندې کړي چې هغې د دې قوم په درد او تکلیف باندې پوهیږي. خدای تعالی دې واپس زمونږ ملک کې امن بحال کړي، معیشت دې خدای بحال کړي. څومره عدم استحکام دی، که هغه سیاسي دي او که نور بحرانونه دي، تمام بحرانونه دې خدای پاک ختم کړي. رب العالمین دې زمونږ دعاګانې د شهید وطن حیات محمد خان او د هغې د خاندان د تمامو شهداو د دې علاقې او د وطن او د دغې ګوند تمامو قرباني کوونکي شهداو په حق کې قبول او منظور کړي. وصلی الله تبارک محمد په حواله چې را روانه ده په تېره تاریخ باندې د هغې دپاره چې څومره تیاری دي، الله تعالی دې د هغې تیاري هم برابره کړي. د هغې په لار کې چې څومره کاوټونه دي خدای دې عافیت سره ختم کړي. څومره ملګرو چې د هغې دپاره کوششونه کړي دي، الله دې اجرونه ورکړي او خدای تعالی دې په ډېر ښه شان ټن بند سره دغه را روانه برسي کامیابه کړي او هغې دا دې د را روان د دې نړۍ د انقلاب پیشخیمه خدای وګرځوي. وصلی الله تبارک مشرانو الله دې د کورنیو د بارانیو د خمونیو نه وساتي، الله دې د غم نه وساتي. زموږ علما عالم ډېره ښایسته خبره وکړه، الله دې موږ دعاګانې شهید ته قبول کړي. پېښور چې کومه دماکه شوې ده د هغې د شهداو دپاره هم دعا وکړي. دا کوم د پېښور چې د پولیسلیان چې کومه دماکه شوې ده، نو انشاءالله موږ د خپل مجلس د طرف نه هغې دپاره هم دعا د الله نه غواړو. الله دې د هغې درجات هم اوچت کړي، د هغې د کورونو د بچو د خدای حامي او ناصر شي او کومو محرکینو چې په دې کې کردار ادا کړی د خدای ولې دنیا او آخرت کې سزا ورکړي. صلی الله علیه وسلم.